بسم الله الرحمن الرحيم. مصنف حالات بكبريد. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله ما نخل درزي. الحمد لله الذي حمد لله خاص الله دبار الذي الله غزاد دي أبدع الأفلاك چې په ناشنا پیدایش سره پیدا کړی دي اسمانونه والارضین او ځمکې. افلاک او ارضین الفاظ ذکر اړو دواړو کې وو حروف دي، نو وو اسمانونه او ځمکې ته کې اشاره ده. والصلاة نور تاسو پیژنې صلات چاته ویل کېږي. والصلاة علی من او صلاة او سلام دی وی پاغه چا باندې کان نبیا چې هغه نبی وو و آدم بین الماء والطین، داسې حال کې چې آدم علیه السلام د اوبو او د خټې ترمنځ و. یو مشهور حدیث دی نبی علیه السلام کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. اگر که الفاظ مشهور نه دي خو مفهوم یې صحیح دی که چې نبی علیه السلام وایي زه پیغمبر وم په هغه حالت کې چې آدم علیه السلام لا د خټې او د اوبو ترمنځ نه پیدا شوی، او وخت کې زه پیغمبر وم. و صلات و سلام دی صلات دی وی علی من پاغه ذات باندې نبی علیه السلام باندې کان نبیا چې هغه نبی وو و آدم بین الماء والطین، و حالیت د سحال کې چې آدم علیه السلام د اوبو او د خټې ترمنځ و. علی آله او دغه په آل باندې آل اهل اصل کې څنګه او آل او اهل کې څه فرق دی را وتسویلی. و اصحابه اصحاب دا صاحب یا د صاحب جمع ده خلکو ته ویل کېږي چې نبی علیه السلام یې لیدلی ایمان یې پرې راوړی، ایمان سره وفات شوي وي اجمعین ټول باندې. و بعدو اصل کې د ظرف زمان د پاره کا دلته مکان د پاره استعمال کړي دا. فهذه فایر اوړي دی فا کې خلک ډېری خبرې کې شفا والي د شرط عظیم کې به واسطه چې دا فا ذکر اوړي دل چې توهم د اما دی یا څوک امام محذوب را ټول خبرې غلطي دي کا صحیح خبردار صحیح چې بعدو دا ضرب دی خو دې کې د شرط معنی پراته ده چې د شرط معنی پکې شو ولا فا جزائیه راوړي شي خبره ختمه. فهذه عدة فصول دا یو څو په دې زما په دې کتاب کې یو څو فصلونه دي فی علم المیزان چې دا متعلق د علم المیزان د منطق دی. لابد من حفظها د دې د حفظ نه لابودی ده، یعنی ضروری دی چې دا سره یاد کی وضبطها او به ضبط هم کی. حفظ صرف یادولو ته ویل کی او ضبط چې به وتا مضبوط یاد کی چې ډیر وخت پورې ورته یاد هم وي. د چار پر لابودی د لمن ها کس پر دغه وسم شروع کړه لمن ها کس پر اراده چې اراده لري ان يتذكر چې نصیحت حاصل کی دا به څوک وي. لمن د پر من بیان کوي من اول الاذهان دا به د ذهنونو والا خلقي. وعلى الله توکل په الله باندې توکل له او هو المستعان په الله توکل ذکر چې الله نه امداد غوښتل شي. مقدمه دواړه سي تاسو مخ کتابونه کې ویل دي که مقدمه شي نو معنی ده به هو یو اعتراض پر راځي چې اسم فاعل صيغه او دا خو متعدیونه دي بل شي مخ کې کوون کې دا غلطه ده. لکه مقدمه خو خپل مخ کې بل مخ کې کوون کې خو نه نو به جواب کوي چې مقدمه متعدیونه دي خو معنی ده لازمی ده بل شي مخ کې کوون کې نه خپل مخ کې کیدون کې. او که مقدمه شي مخ کې کله شي خبره ختمه. او تاسو په دغه مقدمه چاته ویل کی دا خو لغوي معنی شول مخکې کړی شوی یا مخکې کوون کې عدالت معنی مخکې کیدون کې. اصطلاح کی مقدمه د کتاب یا د علم غیسی ته ویل کیږي چې باقي کې هغه باسونه به ذکر وي چې باقي کتاب یا باقي علم په هغه باندې موقوف وي. او دا د مقدمه الجيش نه راوته دي. مقدمه الجيش د لخر غیسی ته وی چې لخر نه مخ کیږي او د لخر د پړاو زی معلومه چې کم ځای کې به سہولت وي او به کم ځای کې په خو به حساب وکنه او هغه سره باسونه و غیره د غي او غیاګانی په کم ځای کې نه غیره لپاره به پړاو چولو مخکې بتل زیبه ولا هم وارولو برابرولو. او به په دوه قسمه یو ته مقدمه الكتاب او یو ته مقدمه العلم. او مقدمه العلم د علم غیسی ته ویل کیږي چې باقی علم پاغه باندې موقوف وي. د علم غیسی ته ویل کیږي چې داغه په یادولو داغه په ذکر کولو باندې باقی علم کې شروع کول موقوف وي. یو مقدمه الكتاب ده
مقدمه الكتاب چاته ویل کیږي دا مخکې مقدمه العلم تعریف مقدمه الكتاب چاته ویل کیږي د کتاب هغه حصے ته ویل کیږي چې په مقصودی مسائل باندې مقدمه وي اذا شو کنه علم ان العلم يطلق على معان تاسو مال کتاب په شروع کې لا اکشن د باقی کتاب په مناسبت سره یعنی هغه په اعتبار سره لکشن مشکل له نوغه ورته کیږي دلته علم تعریف کوي او د علم لپاره بده کې اختلاف دی چې علم بدیهی دی که نظری دی بلکې د دې نه مخکې نور اختلافات دي او ورته کېدی علماو اختلاف دی چې علم تعریف د علم چې دی دا ممتنع دی او که ممکن دی ممتنع مطلب دا چې د چا طاقت نشته چې د علم تعریف زده کړي او ممکن مطلب دا چې طاقت د خلکو شته چې علم زده کړي دا داسې دي کې اختلاف دی چې تعریف د علم ممکن دی او که ممتنع دی نو بعضې خلک وایي تعریف د علم ممتنع دی څوک یې نشي یادولی ممتنع تعریف دی او بعضې خلک وایي ممکن دی تعریف د علم کېدلی شي دا داسې خبرې دي چې چاته یاد شولې ښه ده که نه خیر دی بیا چې څوک ورته ممکن وایي او خپل منځ کې اختلاف کړی دی ممکن چې ورته څوک وایي بعضې وایي نظری دی او بعضې وایي بدیهی دی تعریف د علم علم چې د علم بعضې خلک وایي دا نظری دی څه مطلب دلیل ته محتاج دی بعضې خلک وایي بدیهی دی دلیل ته نه دی محتاج سر سری ته علم داسې دی لکه وایي سره چې نور ته ګوري هر څوک نور پېژني دغه شان علم پېژني ورسېدلی بې مونږ څه ویل اول سر کې تا علم کې اختلاف دی بعضې خلک وایي دا ممتنع الحصول دی حاصلولی څوک نشي ناممکنه ده چې حاصل شي او بعضې خلک وایي ممکن الحصول دی حاصلېدی شي څوک چې ورته ممکن الحصول وایي خپل کور کې به دوه ډلو کې تقسیم دي بعضې خلک وایي بدیهي دی بعضې خلک وایي نظري دی بعضې خلک وایي بدیهي دی مطلب تعریف ته ضرورت نشته بس بعضې وایي نه نظري دی تعریف ته ضرورت شته بیا څوک چې ورته نظري وایي دا خپل کور کې بیا دوه ډلې دي نظري چې ورته څوک وایي څوک وایي متیسر الحصول دی د دې حاصلول انتهایی آسان دي او بعضې خلک وایي چې نه متعسر الحصول دی سخت دي حاصلول پوه شوې څوک چې ورته متعسر الحصول وایي علم تعریف سخت دی نه هغو بیا د علم تعریفونه کړي 14 تعریفه دي په 14 تعریفونو کې شپږ تعریفونه مشهور دي او شپږو کې 15 تعریفونه کتاب والا کړي دي موږ صرف دغه 15 کوم چې کتاب والا کړي او فرقونه باندې ځان پوهه کوي راځي ولا اول نمبر یاد ساتئ دا د علم معنی کې ډېر اختلاف نشته علم ویل کېږي کشف ته یو شی ظاهرېدل دا کوم تعریفونه چې دي او اختلافات چې دا په سبب علم کې د واسطه علم کې چې دا کشف په چا سره راځي مثال په تور باندې د کتاب باندې پرده پرته ده دا پر هر سړي د بدر چې کتاب ښکاره شو بس ښکاره شو هر څوک یې پېژني خو دا پرده به په څه لرې کېږي په دې کې اوس مختلف 15 تعریفه خلک 14 تعریفونه دي پرده په څه لرې کېږي هغې 14 تعریفه دي په دې ورسېدلی خو 15 شپږ پکې مشهور دي 15 کتاب والا کړي دي ما تاسو ته ویل دا اصل کې دا تعریفونه چې کېږي دا د واسطې علم دي علم نه دي بهرحال خلک علم د استعمال ایک اول نمبر څوک دی حصول صورت الشیء فی العقل ځان په دې تعریفونو پوهېږئ حصول صورت الشیء فی العقل د یو شي صورت په عقل کې حاصلول مصدري معنی ده یو شی حاصلول یعنی کوم وخت چې سړی کار کوي دغې ته ویلی کېږي تاسو اول مصدري معنی وپېژنئ او حاصل بالمصدر دا وپېژنئ مثال یو سړی دی لرګی کټ کوي اره رخیص یو لرګي باندې لګې دی کټکۍ دې ته ویل کېږي مصدري دا مصدري معنی ده کټ کول او چې کله کټ شي یو لرګی یو طرف ته وغورځېږي بل طرف ته دې ته ویل کېږي حاصل بالمصدر یعنی مصدر نه بس چې کوم کار راشي نو اول خلک وایي علم چې کوم دی د نفسي حصول نوم دی کله چې څوک کوشش کوي علم حاصلوي دقې ته علم ویل کېږي دې حصول ته په دې پوه شولې نو د یو شي صورت چې کله په دې ذهن کې حاصلېږي دقه د علم نوم دی علم دغه ته ویل کېږي په دې پوه شئ دویم نمبر خلک وایي چې نه علم د دې نوم نه دی بلکې علم د حاصل بالمصدر نوم دی
حصول نوم نه دی. الصورة الحاصله هغه صورت دی شي ته یو کتل هغه صورت ذهن کې حاصل شو دغه علم دی. حاصل اول نه، اول به یو شی حاصله کنه هغه نه پس حاصل شي. اول ډلې دا ویل کله چې حاصله دي ته علم وای، او دویم ډلې وای دي ته نه چې کله حاصل شي دي ته علم ویل کی. اول وای حصول صورت الشیء فی العقل، عقل کې دی یو شی صورت حاصل اول. دویم وای نه الصورة الحاصله من الشيء عند العقل، نشي نشي یو صورت په عقل کې حاصل شي علی علم دی. دو شو کنه. دریم تعریف سره الحاضر عند المدرک کتاب کې شته. دریم تعریف ادارې الحاضر عند یو کوم شی چې مدرک ته مدرک مندون کې دی یو سړی یو شی حاصله هغه ته مدرک وای. مثال ته چې ځا رد غواړي چې بار څوک روان دي زی معلوم کوم چې بار دې ته قتل ته اوس مدرک وي هغه زین کې را حاصله. نو دریم تعریف ولوي الحاضر عند المدرک، علم ویل کی هغه شی ته چې کوم شی مدرک ته حاضر شي مکمل ته حاضر شي دغه ته علم وای. نفس حصول ته علم نه وای، او نه هغه شی ته چې حاصل شي او زینینی ولې او بس په ختمه وتو کی دغه ته نه وای، بلکې کله چې سم حاضر وي مدرک کله وړي چې توجه ته وکي زین دې راتلې شي دغه ته علم وای. نفس دې نه چې راشي او است ختم شي. اولنو څول کوشش ولا چې کېد او حصول ته وای. دمو څول چې یو پر حاصل شو به لال شي خو به یو پر خالی رااله. او دریم خلکو څوي دریم والا څوي چې نه حاصل والم نه چې کله پورا زی ونیسي چې هر وخت تصور کوي واپس حاضر شي ذهن کې. څو شو څلورم به دې کوم ترقی کوي وای دا حاضر والی تم نه وای، نه نفس حصول ته وای، نه هغه صورت ته چې حاصل شي، او نه مدرک ته حاضر دی ته نه، بلکې چې کله نفس قبول هم کی شي ته یو قتل لک اولنې خلکو دې قتل کوم وخت چې دې قتل او تزین کې رسول دې علم وای. دیو مې کله چې زین تراله درې مو شکل پورا حاضر شو صدرم وې دې تم نه شکل نفس قبولم کو چې بس صحیح ده وس مبزین کې پرې وتی تا منه دې ته وای. پوه شولې به دا ډیر بار مخکې مونږه کتاب کې د کرکټ والی مثال ورکاو. کله یو سړی کېچ نیسی کنه کېچ لاس سره لویږي دې ته وس اولنې خلکو چې دې ته وای دا کوشش شي کې لاس کې او دویم ولا وای چې نه کله د لاس کې لګوم نیو او کله کې نی ولا واپس ورزيدو امکاني، او دریم ولا وای نه چې مضبوط کی بس څلورم ولا وای نه کله کله سړی مرګري صوبه سرتي چې قبول النفس لده قبول کی باز دشمن مې راګه کارو کېچ مې دیون نه بریدم اوټ شو فرق نه وای نه شولې او ته وګورې که پنځم آسان دی. پنځم وای د عالم او د معلوم ترمنځ چې کوم واسطه ده کم نسبت دی دغه ته علم ویل کی. څه مثال به تور ماده ته وکتل دا زما ذهن کې راغلی نه زه عالم شوم دا څه شو معلوم د دې عالم او معلوم منځ کې چې کوم نسبت دی نسبت سره ظالم کېدل دا معلوم کېدل تقې ته ویل کېږي. وای شلې فرقونه معنی وګوره ترکشان علم پوهه ان العلم يطلق على معان، علم چې دی اطلاق کیږي په یو څو معنی باندې. ما ویل دیار لس معنی دي خدیار لس خوشپک کې مشهور دی او خوشپک کې 15 کتاب ولا ذکر کړی دي. احد حصول صورت الشيء في العقل، یو پکې حصول صورت الشيء حاصل اول د صورت د شی دی په عقل په عقل کې عقل کې دی یو شی صورت حاصلېدل مصدری معنی ده. ثانیه دویم په دغه معنیو کې څوک دی الصورت الحاصله من الشيء عند العقل، هغه صورت چې حاصل شي دی یو شی نه پاک عقل ته. دریم ثالث الحاضر عند المدرك، او ټول کې مفتابی تعریف دا یو دی که صحیح تعریف دا دی سلام هم دا کړی دی. الحاضر عند المدرك هغه شی چې مدرک ته حاضر هم شي، او د دې د چې دا صحیح تعریف دی لري درې وجې دي ترجیح لپاره ودا پرې دی مخکې راځي. رابعها قبول النفس لتلك الصوره، څلورم نمبر قبل ولد نفس قبول النفس کا قبول یو قبول یو قبول وی تاسو په توضیح کې ویلي قبول ویل کیږي قبول قبل ولته او قبول بعد ثبات ویل کی سار په ټیم کې چی وي خو توضیح کې وای من قبول القبول من قبول القبول والاول بعد السبع هجي قبول النفس لتلك الصوره قبل ولد نفس تغ صورت لرا. خامس و بنظم نمبر الاضافه يعني نسبت الحاصله بين العالم والمعلوم، نسبت
چې کوم حاصل وي د عالم او د معلوم ترمنځ وینقسم علی قسمین من تین اور آسان دی معمولی سم ترجیح واجب نه ویلي ټیم بیوډي ورکی کا بس دومره پوره دي ان دې فی په ځمانه راوړلو ان د کدا کار دی چې فی چی کنه فی خو رزرو د پاره راځي کده سی الحاضر فی المدرک ویلې وی سی ویلې حاضر فی المدرک دا فی نرستخو ضرب وی او ما قبل تی مضروب وی او مضروب په ضرب کې داخل وی نو عقل کې خو صرف کلیات راځي جزئیات سره به څه کې اعتبار کېدل د ان دی ویلو دا دوه د شامل دي بل مدرکی ویلو کدی په ځمانه عقل ویلې نو عقل صرف ممکنات ته شامل کېدلو الله ته واجب ته نه شامل کېدو الله ته دا مدرک ویلو مدرک دوه ته شاملي عشان نور موجود ورکی وينقسم على قسمين هاي نو واستغه کې شي سبق شروع شو علم په دوه قسمه باندې دي دینه مخکې یو به مقدمه به تور یو څه خبرې به واوري ورما سر کې ویل چې علم بعض خلک کوئی چې ممتنع الحصول دي بعض خلک کوئی ممکن الحصول دي څوک چې ممکن الحصول دوه ډلې دي بعض خلک کوئی نظری دي بعض خلک کوئی بدیهی دي څوک چې ته نظری وي خپل کور کې دوه ډلې دي بعض ته متعثر الحصول بعض ته متاثر څوک چې ته متعثر الحصول وي دغه په نظمانی دیال لستاری په شپږ کې مشهور پنځه کتاب ولا وکړه تاسو دا کنه اوس راځي وينقسم على قسمين علم په دوه قسمه دی دې تقسیم نه مخکې یو بل تقسیم اوري علم په دوه قسمه دی یو ته علم حضوري ویل کیږي یو ته علم حصولي ویل کیږي علم حضوري علم حصولي علم حضوري چاته ویل کیږي چې هغه علم ته ویل کیږي چې مدرک ته بذات حاضر وي مدرک کوشش نه کوي چې حاضر کا یا د چا په واسطه باندې را حاضر کا مثال به تور باندې زه ګورم دا پکې وینم نو واسطه سترګې کې بوته ګورم سترګې بوته ګورم به مزین ته پکې شکل راځي کم شي چې دا ول به سترګو ته ګوري یا به غوګونو څواوري یا خپل باندې څوڅ کې نو هغه سره راځي دا به د سینې مدرک ته حاضر وي هر وخت ته حاضر وي یا ندی په مقابل کې بل حصولي دي اول حضوري چې هغه بذات مدرک ته حاضر وي او بل حصولي چې هغه بذات نه واسطه پکې لکه مثال به تور دا وخت می چې مثال درګدار حصولي دي واسطه پکې وې مته په دې پوه شولې به حضوري په دوه قسم معنی دي یو حضوري قدیم دی یو حضوري حادث دی قدیم مطلب دا چې ختمیدون کې نه هر وخت حادث مطلب دا چې نو رااله واپس به ختم شي حدیث او قدیم خدا سمې دی کنه علم حضوري قدیم مثال لکه الله علم پټول ارسبانی الله پاک علم پټول ارسره مثالونه دی اوسو کې دای مثال دی پرشي باندې الله علم دی سو استه د ضرورت نشته الله د حاضر دی او قدیم هم دی ختمیدون کې نه دی روح کې او علم حضوري حادث مثال لکه انسان علم په خپل ځان باندې مثال غوګ لزوز غوتی ورولم کنه اینه مې امنا او بس بالکل ډایرکټ غوتی ورول کی کوم ځل چې ګریږي ډایرکټ خلک هغه الله سره دی کوم ځای می درد کوي دې کې څه واسطه ضرورت نشته چې وګورم کوم ځای درد کوي ته ضرورت ونه شته کنه خدا حادث ته نو را لې ختم بشي واپس او به علم حصولي په دوه قسم باندې علم حصولي حادث علم حصولي قدیم علم حصولي قدیم لکه د فرشتو علم دا ټول خلکو منځ باندې نه ده فرشتي هم ختميږي فلسفین وای او علم حصولي حادث لکه زمونږ علم په نور شي نه مانی نه راشي او بس ختم شي خجي دویم تقسیم دا د تیسل منطق تقسیم دی علم په دوه قسمه دي هغه وایي چې فرشتو هغه بیل څه خبرې کوي چې وګوله شنه دي دام قدیم دی او نور قصې پکې کوي علم په دوه قسمه دي یو ته تصور ویل کیږي یو ته تصدیق تصور حصولي حادث مثال څه حصولي حادث مثال لکه زمونږ علم په نور څه ستا علم په دې موبایل ته یو کته ذهن کې دراله کنه بس کتلو واسطه پکې رااله او مخکې نه وراله او بس به ختم شي څه وخت بس به وينقسم على قسمين دا خو موږ اسه مقدمه په تور بار نه ویل اوس راځي علم په دوه قسمه دي اسانه خبره یو ته تصور ویل کی یو ته تصدیق طبعا کله توجه کو پیږي یو ته تصور ویل کیږي بل ته تصدیق تصور چاته ویل کیږي الادراک الخالي عن الحكم دا تعریف عربی کې ځکه الادراک الخالي عن الحكم هغه ادراک ته هغه چې زین کې راشي حکم بنی لګیدل مثال به تور معنی موبایل کتاب مت الله ازمره
اگه حکم هم به ولګي به تصدیق دی مت الله الناس دی به حکم ولګیدو زید علم عالمون دور سویلو به حکم ولګیدو به تصور نه دی کا تصور چاته ویل کیږي الادراک هغه شی چې ذهن کې راشي ادراک مطلب کوم شی چې ذهن کې سره تراشي حاضر شي خاليا الحكم خو چې حکم پکې نه لګیږي حکم نه خالی وای نه شلې مفيد باقي تبه ملګو بوته کې دي کا دې په څو اقسام روزي الادراک الخالي الحكم دي کله داسي دې پنځه صورت جوړیږي او څه وکړه کله کله مفرد وي نو حکم خو مرکب لګي دا مفرد وي لکه زید نام تصور دی دویم متعدد وي لکه زید عمر بکر خالد نصیب سے ورزا دا خو متعدد دی مرکب دی نه دام تصور دی دریم مرکب وي خو غیر مفید وي دا بکراله غلام زید دلته حکم نشته څلورم مفید وي او انشائی اضرب دم تصورات نه دي پنځم خبري خو شک یا وهم وي شک یا وهم یا ځوان دا درې واړه شک پیژنې کنه دواړه طرفونه برابر وي زید ولال دی شکی ولال به یو کني برابر دواړه برابر شک دی وهم زید ولال دی چې د جانب موافق چی دا کمزور یو مخالف قوي غي توهم وي او ځوان چې جانب موافق قوي جانب مخالف کمزور دا درې وړم دا خبري دي خدا درې وړم تصورات تصدیق وکړي هغه ادراک ته چې حکم ورسره حکم څه تعریف دي رسول روان په نه شری خبره مانی نو تصور شاته ویل کی هغه ادراک ته چې د حکم نه خالی به دې څو صورت جوړ کړم پنځه یو دا مفرد دویم دا متعدد وي دریم دا مرکب غیر مفید وي څلورم دا چې مرکب مفید انشائی پنځم دا چې مرکب مفید خبري خو وهم شک یا ځون وي اوس حکم چاته ویل کی موږ ول الادراک الخالی عن الحكم اوس حکم چاته وي حکم نسبت امر د حکم درې تعریف کتاب والا کړي نسبت امر الى امر اخر ایجابا او سلبا یو شی نسبت بل تکول لکه زید قائمون دی کنه د قیام نسبت زید تکول ایجابا وی زید قائمون یا سلبا وی زید ليس بقائم ته حکم وي نسبت امر قائم دو امرینو کې دی یو امر نسبت کول بلتا زید قائمون کې د قائمون نسبت کول زید تا نسبت امر الى امر اخر نه مراد زید وای شلی وګورئ دې آسان دی وین قسم والا قسمین تقسیمیږي په دوه قسمانو ته احدهما یو بکی یقال له تصور ته ویل کی وثانیما او دویم په دوه کې عبارونه به تصدیق تعبیر دا غینه به تصدیق سره کی اما تصور چې تصور دی اول ادراک الخالین الحكم دا ادراک ته ویل کیږي هغه شی چې ذهن کې راشي ادراک ویل کی هغه شی شفاقل کې راځي کا الخالین الحكم او د حکم نه خالی اوس حکم چاته وي والمراد بالحكم مراد بحکم سره نسبت امر نسبت د یو امر دی یعنی د قائمون دی یعنی د محمول دی الى امر اخر بل امر تا یعنی زید تا یعنی موضوع تا ایجابا وی زید قائمون او سلبا وی زید ليس بقائم مصنف بک لګنور د اسانتیا لپاره الفاظ ولا بدلی و ان شئت خو خدی نو دسی وایا وان شئت خو خيستا قلت دسی وایا ایجابا او سلبا بزمانی وای ایقان او انتزاعا نسبت امر الى امر اخر ایقان او انتزاعا ایقان چې واقعي وي زید قائمون انتزاعا چې تنزع کې سلبي کې زید ليس بقائم وقد يفسر الحكم ده حکم کله کله بل تفسیرم کې دي شي هغه څنګه بوقوع النسبه الى وقوع ولا وقوعها حکم چاته وي وقوع النسبه الى وقوعها نو زګره درې تعریفونه نسبت امر الى امر اخر ایجابا او سلبا ب نسبت امر الى امر اخر ایقاعا او انتزاعا او څلورم وقوع دریم وقوع النسبه او لا وقوعها فرقونه وکړو ذاتاً د درې وړ یو شریط فرق وکړ نشته اعتباراً فکر فرق شته اول ایجابا او سلبا دا به اعتبار د حکم سره ده نسبت رابطی سره نسبت رابطی ایجابی ده او نسبت رابطی سلبی ده او دویم ایقان امتزان ده به اعتبار د متکلم سره ده متکلم واقعي کوي که متکلم نزاع کوي
به وری اول نمبر په اعتبار د حکم سره دی اول نمبر په اعتبار د حکم ایجابي دی او حکم سلبي دی او دویم نمبر په اعتبار د متکلم سره د متکلم ایقاع کوي او انتزاع کوي او دریم نمبر په اعتبار د نسبت رابطي سره دی نسبت رابطي واقع دی د زید او د قائمون منځ کې کوم نسبت دی دا واقع دی قائم دی زید کنه دی واقع زید نه دی قائم وای نه شلبي دریم دا اول خو مزدا کو کنه اول په اعتبار د حکم ایجاب ته او کسر متکلم ایقاع کوي ک انتزاع کوي او دریم نسبت رابطي د قیام نسبت چې کوم د زید سره دی دا وقوع نسبت ته دغه نسبت واقع دی دا وقوع دی نه دی لنډه دا په لاندو باندې وي ذاتن درې وړه یو شی دی او دا او ایجابن او سلبن متعال وي چې کله خلک اعتبار ورکی حکم ته او ایقان او اتزان علی خلق وي چې کله اعتبار ورکی متکلم ته او وقوع نسبت الوقوع علی وي چې کله اعتبار نسبتي رابطي ته ورکیږي نسبتي حکمیه وته ویل کی خپل خبر در روان دي الیکشن صبر وکړه تا د معلم به هدايه کې امداد کار کو سراجي کې روان دي وګورئ الیکشن او د متکلم باندې ولې څنګه متکلم ایقاع کوي حکم واقع کوي او انتزاع کوي کما اذا تصور د زید لکه چې تصور د زید وکي مثال مې ته وکي تصور د زید بس سر دمرا دا اوس تصور دی اکور صدام وی قائمون د دې تصور مو کې به دوړ منځ کې نسبت مو کې یو د زید ځان له تصور کې د قائمون بیل وکي او به دوړ منځ کې نسبت مو ګوري او به د قیام زید له ثابت یقیني کیم په تصدیق جوړیږي کما اذا تصور د زید کله چې د تصور د زید وکي وحده ځان له وحده حال لکه او حال خو نه کوي کنه تاسو نو امیر کې ویلي څه جواب به ورکوي وتا څنګه کافیم ویلي دا والحال نكرة ابدا هدايه نحو کې دي حضرت وحده حال له معرفه ده کافی کې لیکلي کافی کې تاسو ویلي کنه ټول ویلي دا کافی کې وای ومررت به وحده وارسل العراق ومررت به وحده متأول ارسله العراق کې عراق معرفه ده او وحده زي بزيراجي وحده دا معرفه دي به محل جواب کوي متأول دغه تعویل شوی وحده په معنا د منفردن سره دی یا متوحدن په معنا سره اب لزی بزيراجي کوي دې کوي کما اذا تصور د زیدن کله چې تصور د زید وکي ځان لا او قائما یا د زید قائما وکي ود ځان لا من دون ان تثبت القيامه بغیر د دینه چې ثابت کی قیام لزید زید تک زید ثابت نه کی دینه غیر او تسلبه یا سلب کی دغه قیام انه د زید نه دینه غیر سلب د زید تصور وکي دا بس تصور دی ها اما التصديق والتصديق چاته قیام زید تصادق حکم دی لګي دینه غیر دی کنه من دون ان تثبت اما التصديق دغه د عادت دی ګوره کله ټول کتاب کې دغه چرګي د هدايه نه صحیح سبق باندې پیږي خدا ودا څنګه ته بوسنه کې سوچ نه اما التصديق فهو على قول الحكماء انه دا تاسو مې دول چې لا شان مشکل له خدوم را نه دیکھا توجه توکي ولې څلور شي نه حکم هغه ته حکم ویل کېږي تعبیر په حکم تکیږي څلور شي نه دي کله کله خلق محکوم به چې دا خبر زید قائمون کې قائمون دي ته خلق کله کله حکم وي یو شی شو دویم نمبر کله کله زید قائمون دي مکمل قضیه ته حکم ویل کېږي حکم اطلاق په څلور شي نه کېږي کله کله محکوم به ته وي او کله کله مکمل قضیه ته وي او کله کله زید قائمون کې د قیام نسبت زید ته چې کوم مخلوق د دې خپل نوم نسبت حکمیه ده نسبت رابطی او نسبت حکمیه خپل نوم ده خدغه نسبت رابطی او نسبت حکمیه ته خلق کله کله سوی حکم وي څو شي نشو چلو درې جوګه درې محکوم به ته مکمل قضیه ته او نسبت حکمیه ته نسبت رابطی ته کله حکم وي درې څلورم نمبر په دې نسبت رابطی معنی اذعان په دې ادراک کول ادراک چې نسبت رابطی ته وېدا ذهن کې راوستل زید ولال دی زید نو ودریدل د زید یا زید نو ودریدل د زید دې ته ادراک ویل کی ادراک د نسبت حکم دغه تم حکم وای د حکم څه معنی شولې څلور او دا څلور ور معنی مجازي دي وای نه شولې به اصل کې سبب دی حکم حقیقت کې مسبب دی
دي سبب دی محکوم بهم د حکم لپاره سبب دی مکمل قضیه هم د حکم سبب دی نسبت حکمیه هم د حکم سبب دی او ادراک د نسبت حکمیه هم د حکم لپاره اسباب دي او د حکم اصل کې مسبب دی او د مسبب نوم ورکول سبب ته دا مجاز دی کا مجاز شو به سلاقی دی او بګلام دا به ووري حکم اطلاق په څو شي معنی کیږي څلور معنی محکوم به معنی قضیه معنی نسبت حکمیه معنی دا خبر اوري کوم منطق به تاسو شي تاویږي ورته والسلام علیکم څه شو درې او څلورم نمبر ادراک د نسبت حکمیه اخیری دو معنی ونی څه په مطلب نه پوي نه اول نمبر محکوم به خو بیږي دویم مکمل قضیه دریم نمبر څه نسبت رابطی الک زید قائمون کی دا قیام تعلق د زید سره دې کنه دې خو قیام لکه اوس ودریدل بیل شه دې زید بیل شه دې خو ودریدل د زید ناس تبیل شه دې امته والله بیل شه دې نا کې ناستل د مته والله د تعلق مرسه جوړ کو دې ته نسبت حکمیه وای نو کله که دغه شی تم حکم ویل کیږي څه شو درې شو کنه او د دې ادراک کول یعنی عقل کې راوصل چې نسبت حکمیه شه دې ایت لورم شه وای شی په دې معنی خدا سمول دا اصل کې دا څلور وړ مجازي دي حقیقت کې حکم چاته وای دا ځکه حقیقت کې حکم دې ته وای چې دا د محکوم به ته ثابت کې یا نفي کې محکوم علیه ته ثابت دی وته کې نفي کې او بدی دی یقین راشي اصل کې حکم دغه شی دی محکوم به نه نسبت حکمیه نه مکمل قضیه نه ادراک د نسبت حکمیه نه بلکې نسبت حکمیه ادراک او کې پستا باغی یقین راشي زید ولال دی هم یا زید ولال نه دی بدی دی یقین راشي اصل کې حکم دغه شی نه دی دغه مسبب دی د څلور وړ اسباب دي اطلاق به کیږي خبره پوه شولې نو اوس به تصدیق تعریف تاسو آسان شي هغه ورته کېده ټول څه شي نه ذکر ما ول د حکم اطلاق چې کوم دي د څلور شي نه معنی کیږي او حقیقت کې حکم چاته وي غم بیان اوس راځي امام رازی او د حکما خپل منځ کې اختلاف دی اره قطبی خبرې دی حالت ډېر وضاحت سره کړی توجه وکړئ لکه امام رازی رحمت الله علیه او د حکما خپل منځ کې اختلاف دی حکما په نسبت باندې نه به سره کو